اوس نوې اسټډیو راغلی څو ورځې مخکې مې هم راغوښتې وو او تېر ورته وویل چې مونږ کوم میټینګونه کړي کومې کمیټۍ طریقه کار مو کړی هغه مو ګوره بیا ستا سره به زموږ دا کسان کشران مشران کمیونټي به درسره مونږ د بجلي برابرول یا کومه چې ده دا خو راته برابر کوي که زیاتېږي نه برابرېږي او بالکل چې نو مقصد هم دا دی چې یو شیډول کېږي هوا او واوره شوې وه فیډر ټو چې ما ته بنو د 3 4 ورځو نه هغې تارونه دومره زیات نقصاني شوي وو چې مسلسل هره ورځ به ما دوه پېرې خبرې کولې دي څلور ورځې هغې مسلسل مشر خبره مو وایي تاسو هغې نه بعد خبره وکړئ سر جي داسې کار دی چې اوس موږ هغه تاڼې ته هم لاړو دا زموږ ملګري په لار روان وو څه شایعات او ډي پي او صاحب د ګاډي مخکې یو موټرسایکل والا روان و جي ماشوم ډي پي او صاحب کوشش او هغه باندې ګزار راوړی تاڼې ته هم موږ ورسېدو خو خبره نه ولیږي نو دا ډېره زیات افسوس خبره دي ما اوس معلومات وکړل هغې وایي چې هلک څخه ماشوم څخه هیلمټ نو دا خو ټیک خبره ده چې هیلمټ نشته نو لکه دا خو حق چاته نشته چې ته ګزار په ماشوم باندې څنګه کوي نو مهرباني وکړئ لکه ډي پي او صاحب نور تاسو معلوم دي دې باندې هم ډي پي او سره خبرې وکړو که خیري چې لکه څه طریقه کار یو خو د دغه یو شیز ګورې مونږ هم چې زما مو واورئ چې یو ماشوم چې دی تاسو ته ښه پته ده چې په هره کوڅه کې په هر ځای کې چې هغه دومره عمر ته دومره دغه ته نه رسېدلی چې د موټرسایکل د چلولو وي یا مور پلار ورته اجازت وکړي کم از کم چې ډېر پکې داسې چې لوبغاړي ځان له څه شی پیدا کړي او کش یو طرف ته او بل طرف ته د موټرسایکل اکسیډنټ والا بچ کېږي نه همیشه دپاره بس د هسپتالونو ډک یا سر مات یا لاس خوا ماته د عمر بیا مفلوجي لایسنس یې نه وي ماشوم یي احتیاط پکار دی په هغې باندې به د هغې کې زم دغه کې نه یم البته دا بله خبره دې وکړو دا به مونږ د ډي پي او سره دا به زه په خپله باندې حکم کوم دي تاسو خبرونه هم د بجلۍ حوالې سره تاسو راغلي ټول جنګلګانې یو خو دا کرسۍ نشي تاسو ولاړې بده خبره ده زما په خیال باندې زمونږ د بټګرام نن سبا ټولو نه غټه مسله چې کوم ده هغه زمونږ بجلۍ ده او د ډېر وخت نه مونږ کوشش کړی دی چې دا مسله زمونږ حل شي خو د افسوس خبره دا ده چې هغې کې بس څه نه څه وجې نه هغه دغه پاتې شي بیا د ډي صاحب نه مخکې زمونږ چې کوم ډي سي صاحب په هغه وخت کې زمونږ کسان خاص کر که دا جبخند شاني او دا نور کسان راپاڅېدل او په دې کې یو سنجیده کوشش شروع کړه چې دا مسله حل شي نو په هغې کې هغو ټولو خلکو سره میټینګ وکړه مختلف سټیک هولډر او ټول د ډلې مشران د پارټو مشران او د علاقې مشران هغو ټولو سره میټینګ وکړو او بیا په اخر کې هغوی یو کمیټي جوړه کړه په هغه کمیټۍ کې بیا هغو دا ډیسایډ کړه چې ډي سي صاحب ته ویل چې ته اے سي